بسم الله الرحمن الرحيم. دورم بن كالكا. ولما فرغ من بيان شرائط الترخيم شرع في بيان كمية المحذوب بسببه فقال فإن كان في آخره آخر المنادى زيادتان كائنتان في حكم الزيادة الواحدة في أنهما زيدتا معا. برو گوري من ویلیو ترخیم کې به پنځه مباحث کو. اول باسم دا کړو چې ترخیم جایز دی که نه دی. نو من ویلیو په منادا کې مطلقاً ترخیم جایز دی او په غیر منادا کې د ضرورت شعری په وجه باندې ترخیم جایز دی. دویم نمبر هم د ترخیم تعریف کړو. نو یا د منادا د ترخیم تعریف یا د مطلق ترخیم تعریفو. کچری د منادا د ترخیم تعریفو نو دا هغه منادا ته ویل کیږي چې د تخفیف په خاطر باندې په اخر کې حذف شوی. او که د مطلق ترخیم تعریفي نو دا هغه اسم ته ویل کیږي چې د تخفیف په غرض باندې په اخر کې حذف شوی. دریم نمبر باس کې مولا شرایط بیان کړیو. منادا کې چې ترخیم کو څلور شرایط دی ول درې عدمی او یو وجودی شرط دی. عدمی شرط اول دا دی چې منادا به مضاف یا شبه مضاف نوي. دویم عدمی شرط دا دی منادا به مستغاث نوي. تاسو پیږئ. دریم عدمی شرط دا دی چې منادا به جمله نوي چې عالم ته جوړ شوی. او څلورم وجودی شرط دی دو امرینو کې به وجود دی یو امر ضروری وي. کم کم یا با عالم وی زائد علی ثلاثه احرف او یا با یو اسم وی چې تای تانیث به ور سره وي. نو دا څلور شرایط کې موجود شو ترخیم به جایز وي کني ترخیم به نه جایز. درې بحثه څلورم باس کې برګوري کمیت د ترخیم را تبیانی چې من حذف کو مقدار حذف را تبیانی څومره حذف وکاو. ترخیم سره به یو حرف حذفو که دوه حروف به حذفو که پورا کلمه به حذفو. نو مجموعی توری په حقیقت کې څلور صورت دي. البته د اولنو دوه حکم یو دی. نه د حکم په اعتبار سره درې صورت جوړیږي. د حکم په اعتبار سره مجموعی تور درې صورت دي. غوږ شي وته اول بزان اوای پوهه کې کوم مسله چې کافیه کېده به پلان دی ورزو. اول صورت کې دوه قید دي. یو اسم وی داغه په اخره کې دوه حروف زیات شي وي یو قید او دا دواړه حروف په حکم واحد په حکم د حرف واحد کې وي دوه قیده. دا اول صورت شو. ما ویلو اول صورت کې د حکم به اعتبار سره خپل دوه صورت دي کنه. اول صورت کې اول صورت او که مجموعي شمارې نه څلور صورت دي. دا اول شو دوه قیده. یو اسم وی داغه بغیر کې دو حروف راغلی وی یو زائد دو حروف زائد راغلی وی او په حکم د حرف واحد کې وی دو قاعده شو. دویم صورت درې قاعده پکې دي. یو اسم وی په اخر کې حرف صحیح راغلی وی یو قید ما قبل ترنه مد زائد وی دو قیده او زائد على اربعه احرف وی دا کلمه څلور حروفونم زائد وی شرط بدای څلور نه بزیت وی. نڅو صورت شو دوا دا دواړه د حکم په اعتبار سره یو دي. د دواړو حکم یو دی. هغه دا چې دلته موږ ترخیم کو دو حروف به حذفو. ما بخل پوهه نه شولې دا ګران و نور آسان دي. به ووري اول صورت که یو اسم وی دو حروف پکې زائد راغلی وی او دواړه حروف زائد په حکم د حرف واحده کې وی یو شو. دویم
یو اسم وی په آخر کې حرف صحیح راغلی وي یو قید ما قبل ترنه مده زائده وي دوا او دغه اسم دغه کلمه د څلورو حروفونه زائد حروف باندې مشتمله زائد علی الاربع وي څو قید شو درې د دې دواړو صورتونو مجموعي حکم دار کوم په دې دواړو صورتونو کې ترخیم کو نو دو حروف به حذفو پوه شولې نن سبق نن تر دې ځای پورې دی ورسره نور دوم باورئ او که یو اسم داسې اسم چې مرکب و د حکم په اعتبار سره دویم صورت یو اسم داسې اسم چې مرکب و مثال به راشي نو که ترخیم کو د کلمه ثانیه به حذف او مکمله اسم آخر چې ده آخر دویم اسم مکمل به دا حذف څو حکم شو حکم په اعتبار سره دو صورت شو دریم کنا اولنو دو صورتونو والده او نه مرکب ده یعنی دویم صورت هم نه ده نبه به یو حرف حذف دا په ذهن کې کېنه وای کا نو یا دو حروف حذفول دي اولنو دو صورتونو کې یا پورا کلمه حذفول دي په دویم صورت کې او یا حرف واحد حذفول دي دا کله دریم صورت کې پوه نه شولې بي نو مقدار حذف به اعتبار سره ترخیم کې څه صورت جوړ شو درې د حکم به اعتبار سره مجموعي تور څه جوړیږي څلور خولنو دواړو حکم یو دی نو هغه یو کړم یریږي خو به نه کنه نو دا اولنی دوه زمنګ نن درس دی خو د مخکینی ور سره ټیم په ټیم ټچینګ خوري کنه نو چې هغه ذهن کې ښه ورته وګورئ اوله خبره ماتن مقبل سره ربط بیانې راتلونکي عبارت د پاره تمهید دي ولما فرغ من بیان شرائط الترخیم نو کله چې صاحب د کافی فارغ شو د بیان د ترخیم د شرایطونه شرع فی بیان کمیت المحذوف نو شروع وکړه په بیان د محذوب په مقدار کې به سبب کم چې د ترخیم په وجه باندې حذفيږي دغه مقدار بیانې فقال نو فرمایي اول صورت فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة ګوردا مې ویلو کنه فإن كان کافی عبارت خالی واوري فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة يو كأسماء دای مثال لکه ومروان دای بل مثال له دویم او حرف صحيح حرف سی اخیره کې راغلی وي قبل ومدة مخکترنا مده زائده وي او اكثر من اربعه وهو اكثر من اربعه څلورونه حروف زیات وي دا ویلو کنه نو د دې حکم څو حذفتا دو حروف به کې حذفيږي صحیح شو کنه اوس دا وخت شي فإن كان في آخره کې ضمیر مرجع څوک د هغه بیان کوي فی آخر المنادا زیادتان کائنتان فی حکم زیادت الواحده دو حروف زائد راغلی وي او کائنتان علامه د عبارت روي سلو غرض ادا دي چې فی حکم کی جاری مجرور دا متعلق دی ظرف مستقر کائنتان پوری او دغه کائنتان صفت د زیادتان موصوف د پاره او به رستو فی حکم زیادتی روی سلو واحده د پاره اشاره کوي دي ته چې واحده صفت دی او زیادت موصوف به حذف دی نو کچره په اخر د منادا کې زیادتان دو حروف زائد وي دا سه دو حروف کائنتان فی حکم زیادت فی حکم الواحده فی حکم زیادت الواحده دا سه دو حروف چې هغه کائن وي په حکم د زیادت واحده کې وي ګویا چې یو حرف زائد دی حکم کې یو حرف وي الکه موږ په دې نه پوهیږو دو حروف زائد وي او په حکم د یو حرف کې وي څه معنا یعنی دو حروف داسې زائد وي جواب چې د یو مقصد د بار دوړه راغلي یو مقصد دوړه ادا کړي رسیبي په یو ځل زائد راغلي دا نه چې یو پر یو زائد شو به رسو بسي بل زائد شو داسې بنئ
نو دې سره د اعتراض نه جواب هم کیږي. اعتراض دا دی چې ثمانیه دې کې الف او تا، ثمانیتو الف او تا دواړه زائد دي، او مرجانه کې مرجانه په دې کې نون او تا زائد ده. اچھا جی ثمانیتو کی یا او تا، یا او تا ثمانیتو، او مرجانه کی نون او تا، دا دو حروف زائد دي. سره د دې نه ته چې کوم رستو حکم بیانې هغه دا دی چې حذفتا دو به حذفیږي، او په دې کې خو دوه نه حذفیږي، یو حذفیږي. په ثمانیتو په مرجانه کې فقط یو حذفیږي، د اخیر والا حکم دی یو حرف والا. په سوال پوه نه شوي؟ جواب دا دی بلی موږ دا ویلیو چې دو حروف به زائد وي خو په حکم د واحد کې وي. په حکم د واحد کې معنی دا ده چې دواړه په یو ځل زائد شوي، او په ثمانیه کې اوله کې یا زائده شوله، تا وروستو د تانیث څخه راغلی ده، په یو ځل نه دي زائد شوي. بالفاظ دیگر دواړه یو مقصد د بره نه دي زائد شوي. او مرجانه کې اول نون زائد شوی او تا به وروستو راغلی ده تانیث څخه، دواړه په یو ځل باندې زائد شوي نه دي، او موږ هغه دوه یادو چې په یو ځل زائد شوي. اوس په پوه شولې فی انهما زیدتا، هغه دا چې د دواړه زائد شوي مان په یو ځل. واحترز به صاحب د کافی بدی قید سره احتراز وکړو نحو ثمانیتنا ومرجانتنا، فإن الياء والنون زکیا په ثمانیه کې یا یادی او نون په مرجانه کې یادی، فیهما بر دواړو کې زیدتا دا زید شوی دی. اولا ثمانیه کې اول یا رااله، رستو د تانیث ته بعد تا راغلی ده. مرجانه کې اول نون رااله، اولا رستو تا راغلی ده. ثم زیدت التاء والتانیث، بیرستو تای تانیث راغلی ده. نو دلته د اول صورت کوم حکم دی دو حروف حذف ول هغه بنه لګي، بلکې د اخر والا حکم بلګي یو حرف زائد اول حذف ول. فلم يحذف منهما الا الاخير، صرف او صرف اخر حرف حذفيږي. تاسو بیان شوي. مثال راته وایي لږ بر وګورئ. مثال ک اسماء دې کې حمزه اخیره کې او الف حمزه نه مخ کې، دا دواړه زائد دي او یو مقصد د بر زائد دي. نو که حذفو یا اسماء کړه چانوم جوړ شوی یا اسماء بوایو، الف او حمزه به دواړه حذفو. او بل مثال لکه مروانه، الف او نون دواړه په یو مقصد د بر زائد شوی دي غیر منصرف، مروانه. نو که حذفو ترخیم کو الف او نون به دواړه حذفو یا مروا. تاسو پوهیږئ کنه؟ البته اسماء کې لګه مسله تاسو لګو ګورئ. اسماء اصل کې ټول د بدر چې د اسم جمع ده، خو به اسم اصل کې څنګه دی؟ نو سیبوی مسلک دا دی چې اسم اصل کې وسم دی، وسم وسامت نه دی او حسن تویل کیږي. اخشا لکا اسماء جمع د اسم در ټول اتفاق دی. اسم اصل کې وسم دی، امام سیبوی وای، او د وسامت نه دی حسن تویل کیږي. وسم کې وو خلاف القياس په حمزه بدل شو، اسم ته جوړ شو، او به جمع رااله اسماء، الف او حمزه دواړه راغلي یو مقصد جمع لپاره راغلي نه رسېږي. نو که دغه حیثیت یوالو بیا زموږ مثال سیټ کیږي چې دوه حروف یو مقصد د پر زائد شوي. او د جمهور رای دا چې نه، اسماء جمع د اسم د منوي، خو اسم اصل کې وسم نه سمون دی، سمون به او حذف شو او شروع کې حمزه بدل کړه او به جمع شول اسماء. تاسو پوهیږئ؟ نو که دویم قسم شي، دویم مرای والا واخلو، نه اسمون کې اسماء او دا حمزه چې ده کنه اسماء ون وو په ځای راغلی ده، دا په خپل ځای زائد نه ده به. نو به کوم دویم صورت را روان دي چې درې قاعده بکی وي، حرف صحیح به اخره کې، اسماء کې حرف صحیح د اخره کې، ما قبل تر مد زائدی اسماء الف او داغه نمخ کې فتحه د مد زائده ردام شتا، او د څلور حروف نه زائد هم دي. نه به دا د
اولنی صورت نه ګرځي به دویم نه ګرځي پته نه لګي پوه شوي کنه نو که د سوي مسلک والو نو به الف او حمزه دواړه زائد دي نو کم کې چې موږ لګي دوه حروف د یو مقصد د پر زائد شوي به هم دا غي نه دي او که سم ونی والو څنګه چې جمهور وای نو به اسماءون کې حمزه صحیح حمزه ده هغه زائد نه ده چې زائد نه ده نو به دا کوم دویم صورت روان دی به دا غي نه ده چې حرف صحیح بوي ما قبل وترنا حرف مد زائد وي او زائد على اربعه حروف بوي اگر چې حکم بهر حال یو دی چې دوه حروف بس پیدل دي پوهیږئ به کا اسماء اذا جعلتها کله چې دا وګرځي فعلای وګرځي فعلا او د چانه من الوسامت نه وګرځي چې حسن ته ویل کیږي کما هو مذهب السبوي لکه څنګه چې د سبوي مذهب دی لا افعالني ونګرځي امزه د لام په کلمه کې رانه ولي افعالني نه کې جمع د اسم شيخه مخکې څه ویلي فعلا ده فعلا فاعل لا او به الف او حمزه اخره کې زائد کې خیلمی د سیو کنه او کده سی کو افعالني کو افعالا نبه خلام اخره کې اصل کلمه د لام دی هغه په وزن کو اسماء د افعالا په وزن کو لام اصل کلمه د اسماء کې به حمزه اصل کلمه شي جمع د اسم د علامه کما ومذهب السبوي نه افعالا چې جمع د اسم شي علامه هو مذهب غیره لکه څنګه چې مذهب د غیرو دی ځکه که د غیرو مذهب والو لانه یکون حينئذ ځکه اسماء به بدغه وخت کې من باب عمار شي عمار د باب نه بشي عمار باب را روان دی کوم کې چې درې کې دی وایو پوه شولې به بل مثال و مروانه دل تعریف ونون دواړه زائد شوي دي دا یو صورت شو دویم صورت څو به ووري دویم صورت دار چې درې قاعده وي د اسم په اخر کې به حرف صحیح راغلی وي او ما قبل بترنه مد زائد وي مد زائده دي ته ویل کیږي چې الف وي مخکې ترنه فتحه وي یا وي مخکې ترنه کسره وي او وي مخکې ترنه زموي دي ته ویل کیږي مد زائده نو حرف صحیح په اخره کې راغلی وي منصور اراده ما قبل ترنه مد زائده وي او ما قبل مضمون دی کنه منصور او دریم قید زائد على اربعه حروف هم دي منصور پنځه حروف دي پوهیږئ په نو د اول او د دې دواړو په شریک حکم دار چې حذف تا دلته کافی عبارت ولوي او حرف صحيح اخره کې حرف صحیح وي قبله مدة ما قبل ترنه مد وي وهو اكثر من اربعه او د درې څلور حروف نه څوي اکثر وي نو اخره کې څوي حذفتا وته وګورئ او كان في اخره حرف صحيح كان في اخره لوي سره اشاره وکړه چې دا په زیادتان معنی عتب دی او د ان كان في اخره دلان دی ښه فان كان في اخره حرف صحيح الکه د حرف صحیح نه مراد دا ده چې بل د لام کلمې په ځای راغلي وي ښه دا ته مراد دی اگر چې حرف علت وي دي اگر چې حرف علت وي دي چونکه د لام کلمې په ځای راغلي بس دغه ته موږ صحیح وایو تاسو ما خبره پوه نه شولې نو کچري یو حرف صحیح حرفو حرف علت نو خود لام کلمه په ځای نو زائدو نه دغه نه یادو دا به اعتبار شي نه څویل اخیره کې حرف صحیح وي حرف صحیح نه څوک مراد دی هغه حرف چې د لام کلمه چې د جنس کلمې نه وي ښا یعنی فاعل لام نه چې کوم حرف هغه ته حرف اصلي وای کنه نه دا د لام کلمې والا حرف وي نو دې سره اعتبار شلو سعلات تا سعلات کی وګورئ تا حرف صحیح دی کې خیلم وی علت خو نه دی کنه او ما قبل ترنه الف هم دی مد زائدم ده او څلور حروف نه زائد هم دي دي کنه دي خو بهم دي کنه دي شامل وجه سره دا تا چې دا کنه تا
د اصل کلمې نه ده د لام په ځای نه ده خو زائده ده او موږ څه ویلي حرف صحیح نه مراد څوک دی اب حرف اصلي وي فاعل لام کلمه کې چې کوم راغلی هغه یادوي یعنی لام کلمې والا بوي او تا خو هغه نه ده تاسو پوه شولئ ورسره مرمیون کې یا چې ده یا بل کوم لفظ دی او مدعوون کې وو دا پکې رالخه ځکه وو کا او یا اگر چې حرف علت دی خو د لام په ځای باندې دی حرف صحیح دی په دې اعتبار سره تاسو پوهیږئ نو مرمویون اخیره کې یاده ما قبل ترنه وو ما قبل ضمه ده اصل کې او زائد على 4 حروف هم دي او مدعوون اصل کې مدعوون دی وو دې ما قبل ترنه وو ما قبل ضمه ده نو ووم صحیح دی لام کلمه کې ما قبل ترنه مد زائد هم ده او زائد على 4 حروف هم دي نو دا دواړو ته شامل شو کا بهرحال څه وایي یا په اخره کې حرف صحیح راغلی وي صحیح نه مراد څوک دی صحیح اصلي یادوم ښه صحیح اوس داسې صحیح حرف چې حرف علت نه وي خو هغه زاید وي سره د دې نه چې حرف علت نه وي وو یا الف نه وي خو اصلي نه وي بلکې څه وي زاید وي نو هغه نه یادوم اعتبار شو نو دا قید خو صاحب د کافی نه دی لګولی علامه جمی ته ووایه چې حرف صحیح اصلي قید خو نه دی لګولی مړه کله چې وایي حرف صحیح ذکر شي متبادر ذهن ته څوک وي صحیح اصلي وي په دې پوهېږئ که نه نو وایي لتبادره الى الذهن ځکه دغه اصلي متبادر الى ذهن وي ذهن دغې طرف ته ځي لأن الغالب في الحرف الصحيح ځکه غالب په حرف صحیح کې الاصالت و اصالت دی نو کله چې په حرف صحیح کې اصالت اصل دی نو چې صحیح ویلو اصالت تخپل ذهن زی ما په خبره ونه رسېدلې اصل په حرف اصلي کې څوک دی اصل په حرف صحیح کې څه دی دا به اصلي وي یعنی فاعل لام په مقابله کې راغلی نو څوک چې صرف ووایي چې صحیح به وي دې طرف تخپل ذهن زی چې څه به وي اصلي به وي او دا فقهي قاعده مادم د العبرة للغالب الشائع لا للنادر ویږي په 41 نمبر ماده ده ویلي ان الغالب ځکه غالب في الحرف الصحيح کې الاصاله و اصالت ده نو دا قید چې موږ ولګولو اصلي بوي صحیح بوي اصلي بوي نو فيخرج منه بار شو دین سیالات سره د دینه تا اصلي ده خو صحیح ده صحیح حرف ده خو اصلي نه ده نو تایتانیستا دلته وس دغه حکم نه لګي چې دوه حروف حذف شي دلته بر اخري والا حکم لګي یو حرف بس فيږي لانه لا يحذف منه الا التاء ځکه نه حذف فيږي بدی کې مگر صرف تا وهو عام او به دا صحیح اصلي عام دی که حقیقت کې صحیح وي کنه وي خو بس شي اصلي وي صحیح معنا که وو یا الف نه نوي او یا وی خو بس کم از کم چې څه وي اصلي وي اصلي معنا لام کلمې په ځای راغلي فاعل لام ولوي وهو عام او بيد عام دی د صحیح اصلي من ان يكون حقیقتا که په حقیقت کې صحیح اصلي وي او یا حکما وي یعنی د صحیح اصلي په حکم کې وي فيشملو نو شامل بشي د حرف صحیح ولا کم قید منګ لګو مثل مرمي تبم شامل شي مدعو تبم شامل شي فإن الحرف الأخير منهما بدوارو کی چیو کی یاد بل کی وو فی حکم صحیح په حکم د صحیح کی دي ځکه د لام کلمې نه دي فل اصالت په اعتبار سره چې لام کلمې نه دي بچا په حکم کی دي صحیح په پتن لګي پوه شوي کنه ودی خبر ورسېدلې خنو دا خو یو قید وشو حرف صحیح بخیره کی دویم قید قبل مدة دویم قید دا چې مخکې به ترنه مده وي د حرف صحیح نه مخکې به او مده کې بم قید ولګولو کم مده زائده بوي دا خو صاحب د کافی زائده قید نه دی لګولې مړه وای کله چې مده ذکر شي مطلقاً نورشه فرد کامل ته کیږي فرد کامل د مده دار چې مده زائده وي یعنی د حرف علت سره ما قبل حرف حرف علت سره ما قبل حرکت موافق وي الف سره فتحه یا سره کسره او د واو سره ضمه وي قبل ممدة ألف أو واو مخكترنا ألف يا وو يا ياوي
ساکنتن او دا د خپل ساکن وی حرکت ما قبل من جنسها دسی حال داسی الف وو یا چې حرکت ما قبل د دې من جنسها د دې د جنس نه د الف د جنس نه فتحه د وو د جنس نه ضمه د یا غنه کسره والمراد بها مراد دلتم په مد سرا المدة الزائده دا الک کافی خدا نه دی ویلی چې زائده بوي وی جی مده چې مطلق ذکر شکم ته مراد وی زائده وی اصل لغه دا لتبادرها الى ذهن زکه متبادر هم مده زائده وی ذهن تا ولی متبادر غوی لغلبتها وکثرتها غالب تور معنی مده زائده او کثرت سره هم دغه واقع کیږي او ما ویل العبرة للغایب الشایع امېلو کنه فيخرج منه وس شاقت منګول غول مده زائده وي دې سره تداوت له تاسو ګورې لکه مختار دلته ګورې اخره قرا د حرف صحیح دی ما قبل ترن الف هم دی الف نمخ کې فتح هم دنو حرف صحیح دی مده زائدم دا سلو حروف زائدم دی مختار پنځه حروف دي پیګه کنه بهم چې دلته حذف کې یو به حذف اخره قسم دونه حذفيږي دا ول یار وایي اصل کې مختار کې الف تینی کنه دا اصل کې اصلي نه دی زائد مده زائده نه دا اصل کې مختار کې دا کم مد زائد نه دی ولی اصل کې دا مختیرون دی مختیرون نوراد او ما قبل ترنیاد او یا نمخ کی فتحه ده مده زائده خالی چې یا نمخ کی کسره بدل ته خو سره او به د قال قانون په وجه مختارون شوی دی وسم پوی نه شوی دا خو مختیرون دی اصل کې او مده زائده خالی چې ده یا نمخ کی کسره وي ما وزین تراجی کله چې موږ دا ویلو زبري ټکی نه رسیدل به د غیر سما جامینه ورخستی وزن د می قیصر اعلی تو ګورې ورسېدې کنه به کم دې ته ورسېدو فيخرج منه بار شو دینه په مثل مختارون فانه لا يحذف منه الا الحرف الاخير هغه دې کوم صرف حرف اخیر یعنی دا غدریم صورت نه دی صرف حرف اخیر حذفيږي تاسو وایي شي دوه قاعده ذکر کړه اخیره کې بار په صحیح وي ما قبل بترنه مده زائده وي او دریم قد سو زائد بوي الى 4 حروف وهو دا حال لیکا رس برادر ان شاء الله دا حال بیان کی کله چې جمله اسمیه حال واقع شي هو په کې دواړم راځي وهو اول حال ان ما في اخره حرف صحیح او حال دا وی چاغه چې د چا په اخر کې حرف صحیح راغلی قبل او مدته نو مخکتر نه مده زائده ده حال بداوی اکثر من 4 دا با زائد وی بسلورو حروف باندې من الحروف حروف به سلور نزيد وی اتفاقی مثال لکه منصورن منصو سلور اور سره پنځه شو نورا حرف صحیح دی ما قبل ترنه وو مده زائده ده زائد على 4 حروف هم دي عمار کې را چې د حرف اصلي دی ما قبل ترنه مده زائدم ده او د سلور حروف باندې زائدم دي او مسکین کې نون حرف صحیح ما قبل ترنیا مد زائده او زائد على 4 حروف شو پوه شولې بي اوس سوال دا دی چې صاحب د کافی د دریم قد ولی ولګاو چې څلور حروف نه زائد حروف فی جواب توجه جی جواب دا دی چونکه موږ دو حروف حذف او دوا څو حذف نو که شری څلور نه زائد نشي یعنی څلور وی او دو حذف کو نو کلمه با دو حروف پاتې شي او اقل مقدار د کلمې سره موربي کلمې 3 حروف دي دا خبره غینه کم شي پوه نه شولې بي او کله سلور نه زائد مثلا 5 دوه تلری کوسم څو پاتې شي 3 پاتې شي پوه شي بي البته به اعتراض راځي او ته وګورئ دا ورسته کو لالا يلزم دیر بار چې لازم نشي من حذف حرفين دو حروف دو حذف بوجه منه دغه یو لفظنا عدم بقای دغه یو صيغینه عدم بقائه على اقل ابنيه المعرب لئلا يلزم دیر بالا چې لازم نشي من حذف حرفين منه
د حذف د دو حروفونه منه په اسم کې، اسم نه دو حروف حذف کې څه لازم نشي؟ عدم بقائه، دا خبره چې اسم باقی باندې نشو علی اقل ابنیه المعرب، په اقل صيغه د معرب باندې هم باقی باندې نشو چې دا قصه لازم را نشي. وانما لم ياخذ هذا القيد، تاسو پوه شئ کنه. او سوال دا دی چې دا قید دا خو دوه صورت شو، اول کې دوه قید ولګول دي، دریم کې بس دا دریم قید زائد کو، دا دریم قید دلته شته کنه شته، الته دا ویلیو چې دو حروف زائد وي په حکم واحده کې وي، بس دا ور سره چې زائد علی اربعه حروفین بي ور سره نو ور سره. او دلته ویل حرف صحیح وي ما قبل بترنه مده زائده وي او زائد علی اربعه حروفین بي، دا قید ولګاو. الته دا قید شته ونی، الته دا قید نشته، الته دا قید نشته کا. نو کالته معتبر کو نه به وی به لانجه جوړیږي کنه یار. څنګه ثبونا څلور حروف دي کې خیلی می ثبونا، او قلون هم څلور حروف دي، دلته حالان کې دو حروف حذفيږي. نو کدا قید ولګو چې څلور نه بزاید به اعتراض راتلې چې دلته خو څلور نه دي زائد او بهم دو حذفيږي، لہذا دا قید موږ نه لګو. په اول صورت کې دا قید کوم لګو د غلانجه ربانی وروړي. په جواب پوه شئ. به اعتراض دی به سبون او قلون کې ټیک د قید م لګوا، خو کته دوه حروف حذف کې به خو دوه حروف پاتې کیږي، څلور حروف دي دوه تلری کا سبون او قلون کې قلتون قاف لام. تاسو پیږئ کنه. نو داغي جواب برون څنګه شوی وغه دغه شان جواب دی به په سبون او قلون کې د ترخیم نمخ کې هم اصلي حروف دو دي، صب ثا او با، او تا خو زائده ده ثبتون کې، او قلتون کې تا څه زائده ده مخ کې نم بګی څو دي دو حروف دي. نو لانجه ال جوړیږي چې ترخیم په وجه معرب کلمه د دریو نه راکمه کی، او دلته خو ترخیم نه مخ کې دو درې مرکمه ده. پوه نه شئ به نو څه وایي کوم دی. وانما لم ياخذ هذا القيد، او وين خصل دغه قید فی قولی بدی قول کی چې زیادتان فی حکم الواحده وجه، لان نحو ثبون وقلون يرخم بدی کی ترخیم کی بحذف زیادتیه، په حذف د دو حروف سره زائد دواړه حذفي. دا جایز ده. نو کوم قید ولګو لانجه براته جوړ شي. به اعتراض دوه خو د دریو خو بهر حال معرب کلمه صيغه کما شو هغه سره څه کې ولأن بقاء الكلمه، بقاء د کلمه فيه بدغي هر یو کی على حرفين په دو حروف باندې ليس للترخيم، ترخيم په وجه نه ده. بهر حال حذفتا حکم ولګوا څو حروف حذفيږي دوا. سوال دار دو حروف ولې حذف وي؟ اوله کې چون کې دو حروف په یو مقصد د بر راغلي دي، نه چې ساقيتي کې په یو ځل بساقيتي یاري خو په خی کنه چې راځم یو ځل مانی او چې زم په یو ځل به نه رسیب. او دویم صورت کې ولې دو حروف حذف وي؟ حرف اصلي چې کوم اخیره کې راغلي دي موږ هغه حذفو، نو حرف علت د چا زوی دي چې په پریدو. اذا سقط الاصل سقط الفرع، 48 نمبر ماده ده. حرف علت خو فرعي خداري ختميږي. دوړ وجه می ویلې ښا ورته وګورئ. اي الحرفان مرجي خذل دو حرف بحذفي کې الاخيراني في كلا القسمين دوړو کې. اما في الاول اول کې دو حروف ولې حذف فلما كانتا، فلما ده کنه د دې په وجه كانتا في حكم الواحده چې دا دوړ حروف په حکم د واحد کې فكما زيدتا معا، څنګه چې دوړ په یو ځل زیات شوی وو حذفتا معا، یاري هم دادا چې حذفي کوم دوړ دي حذف شي. واما في الثاني دویم صورت کې فلانه لما حذف الاخير کله چې اخیر حذف شو مع صحته سره د دې نه چې هغه صحیح حرف دی منصور کې را یادوما واصالته مع صحته واصالته سره د دې نه صحیح دی او اسلم دی. حذفت المده الزائده، نو مده زائده به حذفيږي لالا يرد المثل، دا ځکه یو دې لپاره چې دا مثل لازم نشي. مثل دا دی چې په ازمري باندې حمله کې او د چيلي د بچینه به میدیازي کې دی حرف صحیح حذف او زائد نشي دا کې دي شي کني دا مثل به لازم شي. ور به دومره غټ کار دی او که
حرف صحیح دی حذف کو دا خود سیده لکه پزمری دی حمله وکړه او زائد نه حذف ته سیده لکه د چیلی د بچی نه چیریږي لله دې لپاره چې وارد نشي المثل الصائر هغه مثال کم چې شایع او خور دی سلطان علی الاسد به حمله دی پاسد وکړه و بولتا ان النقد او بول دی وکړه د چیلی دا کمزوري بچینا نو کوم دغه شانو کو اصلي حذف کو زائد حرف علت حذف نکو مد زائده نو دا متل برابر صادق رشي پوه شولې به